د دې عنوان دی بیان په باره د رجوع کې د پخوانو جیدو علماو او مشایخو مطابق خو دا واغه رجوع ته وایي چې پکې نیم په نیمه نری غوښه شامله وي. بعضې حضراتو خو په دې هم اجماع کړې ده چې که همدا رجوع د غوښو خوراکې پخې کړي شي نو هم پرې مراد حاصلېږي. خو زیات فقها او بزرګان د رجوع د پاسه د دوو پوټو غوښو سره واضح اختلاف څرګندوي. دوی د اوسنۍ زمانې مشهور خوراک بریاني صریحا بدعت ګڼي، کوم چې د بریانۍ د بې دریغه مسالو په نتیجه کې پخېږي یا تیارېږي. نن هم د زیاتو بلکې د جمع غفیر متفقون علیه فیصله دا ده چې د دې رجوع ته په کور کې په پخ شوي رجوع باندې فضیلت حاصل دی. متقدمینو حضراتو به همیشه د ګډو یا د چیلو غوښې په رجوع کې پخولې او دا به یو احسن عمل ګڼلو، خو متاخرینو په رجوع کې د چرګې د غوښو یو نوی بدعت شروعات وکړو چې نن هم رایج دی. په پلاوونو کې کابلي پلاو ته په نورو باندې ډېره برتري حاصله ده. د بعضې حضراتو او ځینې ښځو په نیز د جمعې په شپه یا د جمعې پر ورځ وریجې خوړل هم د روایت نه ثابت دي. حضرت علامه شکم الحق دالپوري وینا ده چې وریجې هغه بهتر دي چې د ګډ په خېټه کې پخې کړی شي. دغه وریجو ته بیا په نورو خوراکونو فوقیت حاصل دی او دا ځکه حاصل دی چې دا ترسکوټې او ذایقهدارې وي. دوی ورپسې د قهوې د نوش کولو هم تاکید فرمایلی دی. دوی په دغه قهوه کې د ادرکو استعمال هم مباح ګرځولی دی. خو نور فقها د دوی سره اتفاق نه کوي. د هغوی موقف ته چې وریجې د چڼې یا د دالو سره خوړلو کې هم څه قباحت نشته او که ورپسې د ګوړې چای هم نوش شي نو بهتر عمل دی. د وریجو د ماهرینو د وینا مطابق د دې استعمال هم د زمانه قدیم نه را روان دی. بعضې خلک نری وریجې خوښوي خو ځینې غټې یعنې 400 والې او هم خوري. دا خبره اوس هم د مورخینو دپاره یو معمه ده چې غټو وریجو سره د ماستو دا بدعت حسنه د کلې نه رایج شوی دی. د بعضې خلکو وینا ده چې د ماستو دا بدعت حسنه د یو قسم وریجو چې ورته بیګمې وریجې ویلی شي د استعمال نه شروع شوی دی. د هغه وخت مشرانو نه روایت دی چې پخوا به چې وریجې خوړلی شوي نو عموما د مجمع په منځ کې به یو کټورې د سوچو غوړو هم کېښودو. د زمانې د مخپړوان د تلو سره سره څنګه چې نور ښه روایتونه او رواجونه فنا شو، همداسې د دغه کټورو په ځای اوس د مجمع په منځ کې په سمسې یو کنده غوندې جوړه کړي او په هغې کې ماسته یا غوړي واچولی شي چې په اسانه خوړونکي د خېټې تل ته کوز کړي. علامه شکم الحق دالپوري په خپل کتاب لذات بطن کې لیکلي دي چې یو ځل ما پسې یو شاګرد راغی، وایي چې زما به مېلمې تپوس مې ترې وکړ چې کومې وریجې به پخوې. ورته مې وویل چې که 400 والې وریجې مستحب دي نو د نری وریجو چې چواري او چڼه پکې په کثیر تعداد کې په نظر راشي نو ثواب یې دوچند دی. خو دا ټولې هغه وریجو ته نه رسي چې پکې د څاروي لاله شوي دي. داسې د غوښو ډکې وریجې د پخونکي دپاره د اجر عظیم باعث او ثواب دارین د حاصلولو واحده ذریعه وګرځي. خو چې شرعي لحاظ سره په خپلو مېلمنو وخوړلی شي نو د خوړونکو خېټې د دوی دپاره د مغفرت دعاګانې کوي او د نورو ذایقهدارو خوراکونو د توفیق ورکولو دعاګانې هم کوي. امیر اللذتین په خپل کتاب طعام اللذت کې یو روایت نقل کړی دی چې ما سره یو زلمی په یو واده کې شریک شو چې یوه سترګه نه وه. ما ترې تپوس وکړو چې د ستا دا سترګه په څه ړنده شوې ده؟ هغه جواب راکړه دا په خیراتو. ما وی هغه څنګه؟ وی یو خیرات له تلم چې غوښې وریجې به وخورم، خو زما د نصیبه زموږ مجمع کې یو پوټی پروت و چې هډوکې هم ورپورې نښتې و. ملګرو کې ولې چا ګوتې نه وروړې، ما راوچت کړم چې زه به یې وخورم. داس مې هسې غوړو چې څنګه مې په خپلو غاښونو مبارکو په غوښه چک ولګولو نو هغه چیمبړو، خو ما هم نه پرېښودو. دومره مې راښ کړه چې سم د لیندۍ ربړ شم. چې دغه دوران کې د قضای الهي مطابق هغه هډوکې زما د لاسو نه خلاص شو او زما سترګه پرې وډکېده چې په نتیجه کې د سترګې نه خلاص شو. استاد جي راته خبره کوله، ویل مېلمه مې راغلي و وریجې مو له پخ کړې وې. چې مېلمه وریجې خوړل شروع کړه نو په ډومبین وړی کې کاڼې ورغې. بس خو کاڼې پسې یو 2-3 نور کاڼې مخې له ورغلل او چې دی که د غاښونو لاندې شو ورته مې ویې ولې کاڼې مخې له درغې؟ هغه جواب راکړ وی نه روجه هم پکې یو نیمه راشي. بعضې اشرف المخلوقات خوږې وریجې یعنې زردم پخوي او خوري یې مو. پښتانه د وریجو استعمال ډېر کوي، که د قرآن پاک ختمي او که واده ښادي، که د مړي خیرات وي او که د ماشوم سنت او که د چا د کور لنټر وي هم. خو وریجې به خامخا پخوي. ځینې په وریجو مین خلک ورپسې په مضافاتو کې هم ګرځي او چې چرته هم د موسیقۍ ټنګ د دې کړنګ ووري نو هم هلته داخل شي او ځان موړ کړي.
استاد سره د چا خیرات لتلو داسې غټې غټې نوړې د روجو خوړې چې په دې کې پټوخې راغی اواز یې وکړو یا لکانو دغه غوښه راوړې روجې مې ونښتې ما ویل استاد جي خلک خو اوبه غواړي تاسو خو غوښه وغوښته وایي مړه زر زر ځان موړ کا خو زما زامنو ته ونه وی بیا به